که تاسو چېرته د ګرمۍ نه تنګ شوي یې او داسې یو ښکلي لوکیشن ته تلل غواړئ چېرته کې چې یخې هواګانې، ښکلي میدانونه او یخې اوبه، ښکلي چینې موجود وي. دا ښکلي لوکیشن په کوم ځای کې دی نو دا ولاګ را سره تر اخره وګورئ نو په دې کې به درته وایم. تاسو چېرته دې لوکیشن ته راتلل غواړئ نو تاسو به د ټولو نه مخکې راځئ بډګرام ته او بډګرام کې به بیا راځئ علي ته. کله چې تاسو علي کرک بازار ته ورسئ نو دې ځای کې به تاسو خپل ګاډی پرېږدئ. دې کې خاص خبره دا ده چې دې ته نه هایکنګ شته او نه ډېر زیات ټریکنګ شته. تقریبا نهایتا 5-6 منټو ټریکنګ کولو نه بعد به تاسو دې ځای ته ورسئ. مقامي چا نه به تپوس وکئ په بازار کې چې د کرکټ لار په کوم طرف ته. کله چې تاسو کرکټ لار معلومه کړئ او دې لوکیشن ته ورسئ نو ستاسو به زړه ته یو قسم لا سکون میلاویږي. هغه ځکه چې دلته کې نه د ګاډو شور شته او نه د خلقو شور شته. دا بالکل پر سکونه ځای دی. د انسان زړه غواړي چې 24 واړه ګنټې چې دي هغه زه دغه ځای کې وباسم. زه پخپله هر مازدیګر راځم او دې ځای کې ناست یم، د دې ماحول نه خوندونه اخلم او ډېر پر سکونه ځای دی. تر ماښامه پورې ناست یم او بیا خپل کور ته واپس ځم. که تاسو هم چېرته کې داسې ځای ته راتلل غواړئ نو لازمي د دې ځای وزټ وکړئ. او که پیج مو فالو کړی نه وي نو پیج در سره لازمي فالو کړئ. انشاءالله ملاویږو به په نیکسټ ویډیو کې. والسلام.